الرحمن الرحیم صنف اول ولا مسئله چلی دی اوزو تا مخت خبره کی وکذالک محمد رحمه الله یأخذ الصفة من الاصل امام محمد رحمت الله علیه هم شي کی دی اصل ولا صفت ته ګوري چې مذکر وي او که مؤنث وي څه معنا چې کله په اصل باندې مال تقسیموي نه په دې کې د ذکورت او د انوثت ولا صفت شه د معتبر د دې ته به کتلی شي عمده شي ته په دې کې عدد فروع ته کتل شي کمی لونی دی بچی دی حال القسمت علیه چې کله په اصل باندې شه تقسیمي والعدد عمده شي عدد رخلی من الفروع دی فروع نه کما اذا ترک لکه د شي ته مثال خی چې لکه یو سړی نه پاتې شي ابنی بنت بنتن بنت بنتن و بنت ابن بنت بنتن و بنتی بنت ابن بنتن بهذه الصوره اوس مسلې ته ګورئ دځې کې مو ته میت را کړه ده میت لاندې بطن اول لیکله ده درې لوڼې دي بیا دغو درو لوڼو لاندې بیا بل بطن لیکلی بطن ثني دې لاندې شه دي دوی لوڼې او یو زوی ده بیا چې شه کړي دي بطن ثالث در کړه ده دې کې چې شه دي مخامخ واکسه یوه لور ده منځ کې زوی بیا لور ده بیا بطن رابع د دې کې چې دي دوه زمن دي بیا منځ کې لور ده بیا آخر کې دوی لوڼې دي اوس وګورئ مو سره شه شو څلور بطن شولو دې ځای کې یې څه دوه زمن دي څه هغه دي چو دي لور 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 زمن دي کسې ورته ابنی بنتی بنتی بنتن لاندې نه به راخیږي اوله لکیره څه ده ابنانې بنت 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 داسې پوسه به واخیږي دا شولو بیا ورپسې ده بنت ابن بنت بنتن واو څه منځ کې راشي خو بېله ټکه شو که نه اوس لاندې نو عکس بنت ابن بنت بنتن څه معنی ده دې خبرو لکه دې سړي چې شی کوړسۍ وي نواسی پوتې د هغه ولا دوه زمن وي بل شه ده څه المسی وي د هغه ولا المسی وي تو سره د المسی دوی المسی وي د هغه ولا مسله ده مسله د چونه جوړه شوې ده د سات نه جوړه شوې ده بیا د دې ولا تسخیق شوه ده د څونه د 28 نه شوه ده څه کوم ځای کې مکمل لوڼې یا ځای کې به شی نه تقسیمیږي صحیح ده کوم ځای کې څه لوڼې او زمن دوه ګاډ واډ روشي ما ځای کې شاید تقسیمیږي مخته عبارت ته ګورئ دا خو د امام محمد رحمت الله علیه خبره شوله مخته عند ابي يوسف رحمه الله يقسم المال بين الفروع اسباعا باعتبار ابدانهم امام یوسف صاحب وایي چې دا مال به د دو مانس کې تقسیمې د کوم فروع د دي بچي و حصې به جوړې کې اسباعا منه 7 حصې به جوړې کې 7 حصہ 7 و 7 ورکه به اعتبار ابدانهم د بدن په اعتبار سره سدو سوره مقدار جوړیږي تعداد جوړیږي وعند محمد رحمه الله يقسم المال على اعلى الخلاف يعني في البطن الثاني ثبت الثاني کې کوم اختلاف او څنګه مال تقسیمېدل او مغه اعتبار سره په دوه تقسیم کې اسباعا وهو حسب باعتبار عدد الفروع في الوصول صد فروع ولادت وګوري 4 اصبعه دي کې صدا وو کې څالوري سيدي کنه لبنتي بنت ابن البنت نصیب جدهما د باندې تویر کړل شي صدي المسد کلمه سیول شي لونی وي وثلاثه اصبعه درې حساب وو کې ور کې چوته وهو نصیب البنتين د دولونی صادق قسم على ولديهما دو بچي بن تقسیم يعني في البطن الثالث دریم کې انصافا نیم نصفه نیمه برکل بنت ابن بنت البنت دی کوړسې ولا لور نصیب به خپل رسیت وراسي ونصف الاخر بقایا چې کوم نیم د ابنی بنت بنت البنت دی کوړسې ولا زمانو تبویر کې نصیب امهم امور له حساب ته شو تصح المساله من 28 دا مسله د 28 نه جوړه شو راسته مسالې تشریح ته کوي وقول محمد رحمه الله اشهر الروايتين عن ابي حنيفه رحمه الله في جميع ذوي الارحام امام محمد رحمت الله علیه ولکم خبره ده په دوه روایتونو کې مشهوره خبره ده د امام سینه په ټولو ذوي الارحامو کې په ماغه باندې به اعمال کول شي کوم امام محمد رحمت الله علیه خیل دلته کې تیر شوله وعليه الفتوى باندې باندې شدا فتوا ده خو ځنه علما حضرات په کافی او در المختار کې راغلي دي چې بخارا کوم مشایخ دي هغه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه کول اختیار کړی ده چې د کې مفتی ته اسانی وي او امده شته د خوارزم علاقې ولا خوارزم علاقې ولا کوم ایم موضوع په دی باندې اعمال د امام یوسف رحمت الله علیه په قول باندې